نو اقیم الصلاة معنی سره اقیمو د قوامه نوتلی دی قوامه دیکھ اصل ٹکی دی قاف واو میم قوامه چکلا ثلاثی مجرد وی د دې معنی دا کھڑا ہونا توازن متوازن ہونا سڑے با ادری کی کلا چھ توازن برابر کتا سو خیال کری بعض سرکشو کی دا سی پڑے چولی پاکی باندی علک روانی پو پڑی باند اگر جان سر یو شے اغسطوی دا بان سے اغسطوی اگر دا سی کئی پا دے بان سر دے وزن خپل توازن برابر ہے چھ دے طرف تے توازن زیتی کی نو اگر شے دا سی چھ دے طرف تے زیتی کی دا سی کی او چھ برابر ویسی دے روان کری دے پتا قد دے سی امدارنگی که دلسون داسی نیولی کلا چه سڑے پا نریزے چی دلسون داسی کئی کنا دے سر دے توازن برابر ہے نو قوامہ لکی گی توازن برابر کول کسی معاملہ کا اعتدال اور توازن میں ہونا لازم دے دا متعدی نہ دے کسی معاملہ کا متوازن ہونا برابر ہو جانا معتدل ہو جانا سیدھا ہو جانا کھڑا ہو جانا دیتے ہوئے لکھی گی قوامہ دائم رہنا ہمیشہ کے دل اقام چکلا دا سلسی مزید تلارشی اقام یقیمو یقیمون الصلاة دا سلسی مزید دے دا مجرد نہ دے دا اقام نوتلے دے اقام لکھی گی کسی چیز کو درست کرنا یو دے درست ہونا چشے ٹکی دل متوازن کے دل یو دے متوازن کول پا دے فرق پوئے گے آلکا متوازن کے دل منا پخپلا متوازن کے دل پخپلا ودر دل یو دے اقاما ودرول یو دے ودر دل یو دے ودرول فرق شتا کا نشتا آلکا اللہ سپورتا کے چپے پوئے گے شکر دے چپے پوئے نو اقام یقیم چھ دے دا متعدی دے کسی کو کھڑا کرنا چوک ادراول چوک معتدل کول دا چا متوازن کول دیتے ہوئے لکھی گی اقامت صلات معنی دا صلات کو محکم و استوار کرنا اقامت صلات سمانا دا صلات ودراول او د صلات استوار کول او د صلات څه شی دی دا برستو پختنه کو خو اقامت صلات معنا د تمام کائنات لغات چې ولټوي هر دنیا ته چې تلار شي او سره دي شین شي صرف چې د مجوسو بچی نه وي صرف چې د مجوسو عبادت گزار نه وي عقل دی سلیم وی نو اقامت صلات معنی با صرف اور صرف دا کی گی صلات کو محکم کرنا استوار کرنا برابر کرنا صلات مضبوط اول مستحکم کول صلات مستحکم کول متمکن کرنا صلات کو متمکن کرنا پیوزے باندے مضبوط اول محکم کول اور بیا یو ٹکے بل یاد ساتے عربی جانتا یو لغت تے لو لغت تے اور اعلی لغت تے دا کائنات چھ دا یو ٹکی دا پارا پزرگونو ٹکیم پکشتا خود عربی قاعدہ دادا یو دا عربی خپل لغات تی یو دا قرآن اصطلاحات تی چھ پا دے کے لگ فرق و پی جانے یو دی دا قرآن اصطلاحات یو دے محاورہ عرب صلوا نو تچکل دا یو ٹکی معنی معلوم اول غواری نو تب اول دا تکے لغاتو باریکیانو تا یو سے اصلی مادائی چھ دا اغبر آو باسی لکا قامانا مادتا ہوئی
یقیمون د قوامه نه وتلی دی، دا د دې اصل فرموله ده. نو ته به لاړ شې چې کله دا ته په لغت کې وګورې نو چې د دې په لغت کې ابتداءً کومه معنا مضمره ده اول به هغه راوباسي. دې ته محاورات عرب وایي. او یو کله چې دې ټکي باندې قرآن کې الف لام داخل شي نو دا بیا عام د عربی محاوره نه ده، دین اوس اصطلاح جوړه شوه. څه شی جوړ شو؟ کله چې الف لام په باندې خدای داخل کړي لکه الصلاة، الزکات، الاقامه، الاخره، الجنه، الجهنم، الف لام چې په داخل شي نو دا د قرآن یوه خاصه اصطلاح جوړ شي. نو چې کله الف لام په نه ده داخل نو دا به د لغت ماده کې وګوري چې د دې په اصل ماده کې کومه معنا مضمره ده هغه به راوباسي، او د دې معنی او د دې ټکي اصطلاحات په عربی کې شاعرانو زړو شاعرانو دا ټکی د څه شي دپاره استعمال کړی دې محاورو د عربو نه به د دې معنی راوباسي. یاره شعر کې داسې استعمال شوی دی، یاره پلني ځای کې یو جاهلي شاعر دی هغه ګانه ویلې ده هغې کې دا ټکی دې دپاره استعمال دی، پلني کتاب کې داسې استعمال دی، دې ته ویلی کېږي محاورات عرب. خو چې کله په ټکي الف لام داخل شو دا به بیا په محاوراتو د عربو کې نه لټوي، دا به بیا د قرآن په تصریف آیات کې لټوي، ځکه چې دا ټکی اوس د الله تعالی مخصوصه اصطلاح ده. د دې زه تاسو ته یو بیکاره غوندې مثال درکړم. لکه مثال په طور باندې په یو کلي کې یو قوم کې یوه خبره مشهوره شي، پایلټ څه ته وایي؟ پایلټ پیژنې چې جاز چلوي دې ته پایلټ وایي. عامه محاوره د پښتنو په محاورو کې پایلټ د جاز چلونکي ته وایي. خو د ساده شهر نوم اورېدلی دی کورم ایجنسی. د کورم ایجنسی کې ساده شهر کې پایلټ یوه اصطلاحي معنی لري. هغه ځای والا خلک چې کوم سړی بلا شی دروغ څه وایي ډوزي ولي نو هغوی یو بل ته وایي چې پایلټ دی. اوس دا پایلټ ټکی که ته کتابونو کې لټوې نو کتاب کې خو به لیکلی چې جاز چلانے والا. په خبره پوه شوې؟ که د تمامي دنیا لغتونه ته ورپسې راواخلې نو د سادې والا چې کومه معنه ده دا تېنه ته نشي معلومولی. دا د هغو خلکو خپل یو ټکی دی، هغوی یې ایښی دی. همداسې بل کلي کې خلک یو بل ټکی مشهور کي، د دروغجن دپاره، د ډوزمار دپاره، د خراب سړي دپاره، د کمعقل دپاره بادشاه دی، وایي که نه وایي؟ نو دا بادشاه ټکی به ته هغ چا نه معلوموي چې دا د چا کور نه راوتلی دی. نو الف لام چې کله په عربی کې کم یو خاص شي باندې داخل شي نو دا د الله تعالی خپله اصطلاح وي، ټکی د چا وي؟ دا د الله تعالی د قرآن اصطلاح ده. دا بیا نه په عربو کې معلومیږي، دا نه په عجمو کې. ما شام کې لاټوه او ما چې کوم دی په لغتو کتابونو کې لټوه، دا به بیا قرآن کې لټوي. نو الصلاة یقیمون الصلاة الف لام په داخل دی که نه دی داخل؟ نو اوس ما درته وایي چې صلوا خو اصل کې وایي متوازن ہونا، کھڑا ہونا، اعتدال پہ ہو جانا. اقام معنی چھ دا کسی چیز کو درست کرنا، اقام اور سیدھا کرنا، متوازن کرنا. نو اقامت صلات شو، صلات کو استوار اور محکم کرنا. اس پات شو دا چکل دے باندے الف لام داخل شو نو دا دا محاورے دا عرب نو تو اصطلاح دا تصریف آیات شو. دا با اس پا قرآن کے لٹاوی چھ الف لام پہ داخل ہوئی قرآن دا دے الصلاة نا مراد سا اخلی. زمان پا دے بحث پوش وے زتا سلطش تقریر نکوم، زمان خیال دا دے چھ مسلمان ایمان او دین زدکی
کبھی تقریرونه خود ته داسې وکړم چې بوډۍ روانه وه په لار باندې او بس هغې جړل او نوسی یې ورک و برانه اواز راغی چې پلني ځای کې یو پیر دی ورشه داسې تقریرونه دله وکړم چې جمجا بچا دې ورته هېر شي خوا خو خوشې خبرې دي څه پیدا یې نشته نو خبره مې کوله دا به ته لټوې په محاورې دا به ته لټوې په تصریف آیات کې اللہ تعالی چشی کے استعمال کرے